د کرونا وبا شروع کېدو سره لاکډاون شروع شو نو ډیر خلک متاثر او بیروزګار شو. د دې کوکاري علاقې زیاتره خلک دیاړي کوي او مزدورکار دي. دغه وخت په هغوی ډېرې سختې وي چې د وجې نه د کلي ملګرو د مارچ د میاشتې په 14مه نیټه یوه غونډه وکړه چې دوی به د غریبانو او بیروزګار خلکو مدد کوي او د کرونا په حوالې سره به د علاقې خلکو ته پوهه ورکړي. په دغه ورځو کې دوی د علاقې غریبان او بیروزګار خلکو ته د فوډ پیکیجونه هم ورکړل او د روژې شروع کېدو سره روزانه 100 کورونو ته د خوراک ساک سامانونه هم ورلیږي. په نننۍ غونډه کې ملګرو د علاقې د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو په کورونو کې د اخلي پخلي سره ګزاره وکړئ او د خپل چم ګاونډ خیال وساتئ. د دې پروګرام په وساتت باندې زه هغه خپلو خویندو میندو ته دا پیغام ورکول غواړم چې د روژې میاشته او زموږ نیمه آبادي په کورونو کې د زنانو باندې مشتمله ده. د کور انتظام ټول د زنانو په لاس باندې چلیږي. نو که زمونږ دا خویندې میندې د پخلي انتظام کوي او هغوی د کور د افرادو مناسب پخلی وکړي نو کم چې ضایع کېدو ته دغه ځي کم خوراکو نو هغه د ضایع کېدو نه که بچ شي او داسې طریقه باندې د کور د انتظام د اخلي پخلي دا وچلوي چې مهنګایي ده مشکلات دي او دغه کم یو روټۍ نیمه کمه سیواګرې پخه شي او دغه روټۍ نیمه خپل یو ګاونډي له ورکړي نو د یو غریب به ګېډه مړه شي. فوډ ویسټیج کیږي په کورونو کې د زنانو د طرف نه یا نور داسې زمونږ کم لاپروایانې دي د خوراک په اسپیکټ باندې زمونږ له پکار دي چې یاره په هغې کې ډېر زیات کیر وشي او که څومره کیر کیږي نو د هغې په وجه باندې به هغه خوراک اهل کسانو ته ورسي. د مور د خپو لاندې جنت دی خو د پلار په رضا کې د الله رضا ده. آفرین خانجي وایي چې په کور کې خپلې خرچې کمې کوي او د خپل پلار رضا ساتئ چې الله درنه رضا شي. د مور د خپو لاندې خو جنت دی د پلار په رضا کې د الله رضا ده. د پلار به د کومبې یا د خاندان سربراه دی عجز سهار وځي او یا سوال کړی یا خیر کړی مزدوري کړی او دغه رزق راوړي کور ته او ماشومانو ته کیدي او هغې باندې هغه خپل ټایم پاس کړي. بیا د هغې باوجود په کور کې نه واړه خیال ساتي نه زنانه خیال ساتي. لکه د چا سره دا قدر نه چې د سربراه عجز د چا په رضا کې چې د الله رضا ده. پلار دی که نه عجز په باندې بوج دی سخت سره تکلیف دی نو د دې پوره چې هغه رزق خو رزق موږ د هغې خیال نه ساتو نه زنانه ساتي. موږ ته به دا په دې لارو کوڅو کې موږ روان یو په دې روژه کې ته سهار مالې راوځه او په دې نالو کې سین کا وریجې پرتي پکوړې پرتي غوښې پرتي دا ضایع شوي. خپل کورونو کې دا یو اویرنس پیدا کړي چې زموږ په کورونو کې ډېر زیات ویسټیج کېږي خوراک ضایع کېږي ډېر خوراک کنټمینیشن کېږي د هغې او داسې زموږ نه فضول ضایع شي. که موږ دا سوچ وکړو چې دې خوراک باندې یو کس مړېدی شي د یو ماشوم خېټه پې مړېدی شي او دا خوراک موږ په صحیح طریقه باندې سیف کیدو په فریج کې کیدو او په دې اراده کیدو نو دې باندې موږ ته ثواب هم میلاویږي او په دې به زموږ د یو ورور ضرورت چې دی هغه هم ترسره شي. الله تعالی فرمایي چې که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کوئ نو زه به دله نور سوا کوم او که کفران نعمت کوئ نو بیا به الله تعالی زموږ دغه نعمتونه اخلي. یقینا چې د رزق په حواله باندې شکر دا دی چې موږ د هغې بهترین استعمال وکړو د هغې په صحیح طریقه سره پخلی هم وکړو او د ضایع کېدو نه رزق بچ کړو. که موږ رزق په صحیح طریقه سره استعمالو د خپلو بچو چې کم ضرورت دی او معاشره کې چې کم د خلکو د کمزورو خلکو ضرورت دی د هغو حصه پکې کوو نو الله تعالی به دا رزق موږ باندې نور سیوا کوي. او که موږ د دې ضیاع کوو اسراف کو او خوراک ضایع کو نو الله تعالی به زموږ باندې دا نعمتونه نور هم چې دی په موږ باندې کمی. که چېرې موږ تاسو په ننني دې پیغام باندې عمل وکړو او په خپل کور کې فضول او سیوا خرچ کم کړو او د خپل چم ګاونډ خیال وساتو نو د کور د مشر سره به زموږ نه پاک الله هم رضا شي. صمد انجم پاسون نیوز کوکارۍ سوات.